کم دلائل ویلی دی هغه د علماو فرض دی چې د قوم ته ووایي که تاسو خیال وکئ د مرګ نه وروسته ژوند نشته دا کمیونست دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دی او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي نو هغه لګیا یي چونکې زمونږ ملک کلی طور دین نه لرې او دین نه عاري دی قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي لا محاله هر یو بې دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي نو زمونږه عوام طبقه قطع نظر د ملیانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري اوري ورزي ورته ناست دي لیکن اورېدی صرف دغه وخت وي بیا ګنټه پسې په دماغ کې هېڅ شی نه وي پوی پې نه وي چې دا ما څه اورېدلي وي یا ده څه و دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي عقاید زده کړي ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی عقاید د نه زده بنیاد د یو شي نه وي پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه دا چې سردلان دې به راوغورځېږي عقاید چې دي دا بنیاد دی او بنیاد نو قوم د قوم تباهي عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړې ده دا چا ویلي دي
دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به را ژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته ووي چې لاندې دا چل یو مړی را ژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته ووایه چې تا باندې لاندې څه تیر وی صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخې کړم او خلق رانه لاړ نو یو 2 کسان رال د الله د توحید تپوس رانه وکړو ما جواب ورکړ اغي لاړ بیا نور کسان رال اغي لاس را کو ستړي مشي را سره وکړه اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا پاغه برانه نه وته او بیا به ووت ماړه کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وځه وی چې پا کړکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د مازیګر ټیم دی مونږ کو دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خخي نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وی چې ما مټې اونغښتې او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې مونځ وکم وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته او 10 مکوه وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته دا ته څه وایې وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه د هغې غاړه کې هارو هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو جنای زه کلک ونیوم چې او 10 باله کې چې دا هار ماله جوړ کړي وی کېناستم د تار یو سره هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت 4,000 کاله پکې تیر شوي مولانا وی 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق و زرگنا خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي 100 کاله خوشحالی دی بیا هېرئ ته بڑا کیوے چې تا خوشحال لا کلوی نو زما عزیزان د قبر معامله چې دا الله پټه ولی ساتلی دا پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سوری شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دی پټه ساتلو کې راز څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو 2 قبرونو تیر شو
واپس را وګرځېدو. صحابه ته یې وفرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي، لیکن په ظاهر سلویه ګناه نه وه چې دوی په خدای نیولي دي، لیکن دا هغه بې نیازي ده. یو دوه ګناهونه دې دواړو کې وو او په الله سخت رانیولي. اے صحابو، که د دې وجې نه وې چې تاسو به بیا مړی نه ښخوئ په ځمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلي وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی. او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا ښخوئ نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چې صحابه دا دوه مړي چې دي، دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازې به چې وکړي او دس به نه وچولو، هغه ساس کې به په بدن پرېوته، نو د مرګ نه رستو الله په دې رانیولی دی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابو، تاسو د تشو متیازو د ساسکو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساسکو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جي په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی و. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي، خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا، بے نیاز، چې څوک ته تپوس نشي کولی چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر ځای راځې، کمزور یم مونځ نشم کولی، لږ زما دپاره د دې مونځ معافي ترې وغواړه چې راته یې معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې داسې وی ورته وایه چې مونځ مه کوه، معاف. څو ورځې تېرې شو، بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته ووایه چې لږه ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي، خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وی چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو، مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده. وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی، نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې؟ چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولې؟ پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده، 300 کسان. زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا، راتلونکي 5 کالو چې څه کومه دام روا، دا بل پاس کوي. ټولو خړې خولې نیولې دي، اوس په پرتوګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو. یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی.
نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی د کومې مور راوړی به هغه تکړه توکي اوبه ویلی شي نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي مونږ ته خیر دی انشاءالله ملیانو ته ټول عمر خیر په جماعت وی هیچ آفت نه رسد گوشه تنهایی جماعت له بلا نه راځي او ملا د جماعت نه نوځي مونږ ته خیر دی د ځان خیر غواړي یو بل آفت در باندې نازل شو د دوایانو کپنه یو ګوره پرسنټیج یې کم کړو اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه دا چل خو درځي څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه یعنې که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی دا مولیان بس تاسو کپۍ چیچي تماشې به کوئ د ځان دوی به په ډب که ناست او تاسو به خدای رانیولي دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو چې پرسنټیج کم شو کارخانو والا خپل پرسنټیج کم دکاندار به اوس د روپۍ شی په درې خرڅوي اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي په دې پوهېږئ خبر نه دا بل عذاب در باندې نازل شو اوی د ملک وزیر صحت تا چې دا ولی دې داسې وکړ کارخانو والا راونیسه سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دی ولې ګرانه کا او پرسنټیج دی ولې کم ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې لسته کاله کې چې یو سرمایهدار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی اورېدلي دي چېرته دا م اورېدلي غریبان رانیسه دغه داسې ورته وایي خوار رانیسه چابړي مار رانیسه سبزی والا رانیسه غټې غوښې والا رانیسه ده اله کافر دی اله کافر دی سرمایهدارو له دوی لاس نه دی وړی تر اوسه کارخانهدارو له لاس نه دی وړی تر اوسه پورې ارزانی په ملک کې په غریب نیو نه راځي ارزانی په ملک کې په سرمایهدارو نیولو باندې راځي ګرانی غریبان نه راولي ګرانی سرمایهدار راولي د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي په خبره ځان پوی کوي لږ غوږونه کولاو کوي چې دې سرمایهدارو ستاسو تیکې وخوړې غوښې درنه وخوړې دا ډوکو مغزې درنه وشپېلولو په ځان پوهېږئ نه او مغه سرمایهدارو ته بیا ټوکری ټوکری کېږئ د هغوی حجرو کې جارو وهئ او د هغوی د آسونو خاشنه پاکوئ او د هغوی په موټرو کپړې وهئ هغوی له دروازې لرې کوئ د خان موټر چې راشي 3-5 شپږ غریبان رامنډه کې ور ورته لري زه تاسو وینم نه خدای پیژندلی یی غریب لدیم چرته ور لري ړوند په لاره رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه ونه وایي ونیو چرته سرمایهدار له د موټر دروازې لرې کې او د ګراج دروازې ورته لرې کې او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک ونه وایي
ग्रानी गरीबों न दरावस ग्रानी पदे मल्क के सरमायादार कारखानादार कोटीदारान दा खलक राव मल्क द दुई दला तबार जमुंग दला सा मल्क न मुंग दला सा मल्क न तबार मुंग न ज्याद दोस्तान दे मल्क बल सोक निश्ता द मल्क और द मिल्लत जान न लोई दोस्त बल सोक न गणम पाकिस्तान ज आबाद प दीन और मजहब और इस्लाम गवाड़म पाकिस्तान आबाद जद खजो प अय्याशे और लो फरे न गवाड़म नो जका बिजली गर मुला खराब दे पाबंदी पे वो लगा वो इदा पे वो के इदा क़यामत के वो ममा सरा उधरे गई कर उधरे की न जबवम ची वो दुनिया थी जहां बन की थी तूने ज़बा मेरी वो दुनिया थी जहां बल की थी तूने ज़बा मेरी ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्ता मेरी वो दुनिया थी जहां बल की थी तूने ज़बा मेरी ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्ता मेरी आखो दुनिया वा चिताप के जमा जबा बंदा करे वा और माता देवेल चे ख्वजे बना आ दुनिया वा उस दलता ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्ता मेरी दाद क़यामत रज़दा दुनिया टोला आजाद आजाद अल्लाह अदालत कई और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वकालत ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्ता मेरी दलता जमा दावा और जमा पता दावा दा न जमा दावा बा वो और लेशी ब्या बताता हुए लेशी चित जवाब दावा का दे दावे जवाब का ब्या बता सका दा याद लगे दुनिया की दिच कम ज्यादा पचा ओकड़ो क़यामत के बदाग पता दावई और तब ब्या जवाब के दुनिया के जोर और खाने नवाबे हुकूमत तिलास के दे डंडा दिलास के दा जस नशम वेले क़यामत के बाद संगा चल की खबर परोसा काले दे बाड़े तलम द नवाबानो कब्रुनो तवारा गमदास वर्तोदरे दम दा शेर में वर्तवे जा गौरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत बादशाह कबर लवर्शा चस्ताद हुकूमत को लो शान चशु कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है परुंच द गुरूर और द कब्र न डकवे आ गुरूर नन चरता दे नन चरता ए कासा है सर वो तेरा ताज कहां है
ستاغه تاج څه شو چې تا به په ناز کولو؟ اڅ بادشاہان، نوابان، خان بادران دا پراته دي داس. مالکل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے، اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے. غرور صرف د خدای د ذات سره خوند کوي. کبریایی صرف د خدای د ذات سره خوند کوي. بل څوک دی چې به مو وایي ځان ته چې زم څه شی ته څه شی، ته به په څه غاوېری؟ په دولت منټ کې به درنه خدای وایي، په بدن منټ کې به دې فالج ووایي، متیازې به خپلې نشي ټینګولی. په مټو سړي دي ډېر دي، ټوغکی به در باندې راشي، ټول به فنا شي، یوازې به پاتې شي. د غرور څه شی؟ ته خو د بنګړو بارې بنګړي والا ناسته وه. مونږ ملنګان درویشان دا اوس محرم دی، جلسې دي، تاسو به ډېرې جلسې اورئ. زمونږ جلسې هم کېږي، اداره انجمن تبلیغ قرآن و سنت. مونږ په اوږې خېټې جلسې، شیعاګانو بریلیان د مړې خېټې جلسې لکونه روپۍ پې لګوي. مونږ په اوږې خېټې جلسې. مونږ د جماعتونو کې چندې وکړو، په هغې باندې لوډ سپیکر او درای مرای او دا جوړو را جوړو، 15,000 روپۍ پیدا کو په دې. لکه نن چنده بم هغه سلسله کې کېږي. ټکماري مه کوئ، ټکماري سمې پیسې ورکوي. دا د امام حسین په یاد کې جلسو د پاره ده. خبره دا وه عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کېدی شي. معامله د قبر دا پیغمبر ویلي، قرآن ویلي، بلکې پیغمبرم نه دی ویلي. مرګ نه رستو سړي سره به په قبر کې څه کېږي دا خدای ویلي. نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې، نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده، چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړي. ما ته یو خان ما ته وی چې یاره جي دا قبر مبر کې چې څه شی نو دا رښتیا د دې خانانو د خبرو تاسو خو خدای په خیر که لږ سوچ کوئ. د دې خبرو تم خیالي دا قبر مبر چې د قبر مبر خیال می ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څه اجیان مجیان دین مين ها دین مين دا خبرې کوي. اوس تو ګوره چې زه وایم دین مين نو خدای به په دې خفه کېږي که خوشحالېږي به. که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې ووایم د ده بړه پړه کوچ وي که نه وایي به زما انسلټ وشو بېعزتي مې وشوه. ته وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب وایي ما ته وایي خان مان. او د خدای شعائرو ته ته وایي حج مج دین مین ٹھیک ده په دې به خدای نه خفه کېږي. بیا ما نه تپوس کوي چې جي دا
قبر مبر کې دا اوس چونکه سړی غوړ دی او خان قبر کې دسی چلی او دسی زور ته شروع شو خبردار چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس اوړه دی ولا پړک نه چولې چې جواب ورنکړي ځکه چې داغه تپوس ته وګوره داغه عنوان ته وګوره ورته جی نه پوهېږم نه ابو جی ولی ځان نه پوهېږم کوي نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړي ماته وایي جی دا ماشوم چې د بلې ښځې ته وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې وکړي دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داس چل دی چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي غیرت پیدا که تاسو کې ایمان وې دا وزیران چې په لاره تېرېږي تاسو ورته وګورئ داسې پولیس والا شي ټنګ دا غوږ دې وي لوټ پیدا تا خدای په توره بلا مات کنو هغه دې ستې د سرو پچا یې وکړه چې ته بیا راوچته کې ګوره ما ورته او ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیونی راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشه ودرېږي هغه دې تا هغه یې کړه ستا خنبیر پلیت دی ضمیر دی غلامانه دی که نه په لاره به روان وي چې بادشاه تېرېږي چې اخوا دې خوا ونه ګوره په لاره روان بېغمه بیګل واوره او ګوګو واوره سبب یو حال دا قوم جوړ سیکریټ دروازې درته بند کړي دي تاسو سال په دروازو کې جوړ کړي کارم څه دی یا به د تماچې لایسنس کې یا به د ټوپک دغه تماچه او ټوپک تا ګړز بړز کا څه دلی ته روان او یا کشمیر ته او یا په روس ورخیږي چې یو لایسن د پاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست لک شرم وکړئ اوږې تږې نهر ښی بربنډ ښی خو د بې ضمیرو په دروازه کې ولاړ ښه نه ښکاري مونږ خو په شرمونو وشرمېږو مونږ خو دین وشرمول مذهب هم وشرمول ګیرې هم وشرمول زمونږ دې ګیرو نه د ولو واښه ښه دي والله چې روزانه زه په مخ لاس ووم نو ما ته هغه د طالب خبر رایاده شي چې یو خان ورته ووایي چې او طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ورته خان ما ته پته نشته ویلې ولې وی که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده نو د دې ګیرې لاج چې زه نه ساتم لاج چې کم د دې ګیرې شان دی چې دا به کم ځای ګرځي کم ځای به ودرېږي کم ځای به کینی کم ځای به پاسي چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښه ته ډېره ګومنځ را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي دا ګیره به اعلی ګیره کی چې ته د دې لاج وساتې طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تیروم وصیت یې وکړه چې زما جنازه د پلاني خان د کور لاندې تیره کړي چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تیروله د جنازې نه ورته आवाज وکړو چې پلاني خانه هغه ویلا جی وستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان مې تیر کړ اوس مړي څنګه आवाज وکړو
دا ځان لباس والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې په هغې دپاره محنت او مشقت به پکار داسې خبرې مړی کوي لکه زه او تی ته څه خبرې یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګانو یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته داسې ودرېدو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان نو عیارې ورته د کفن نه لاس راوویسته چې لاس یې راوویستو ده چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو او بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی هم ختم شي جنازې نه یې ونه لاس عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې ور وغورځېدې صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې را ایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته ویل صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې چې کوي خو دې دپاره حال پکار محنت او مشقت پکار سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې فلحال چې کوم لوی مرتدي مال راولي چې ځان سره بوزم او ولې وخی راشه وګور فلحال مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې جی دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې نو زمونږ صفا دي پخلا لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه پخلا خندا پزړه بېمانه مسلمان ګریم بریخي اړم تور دے حجم کړه اړم تور دے ګمن زمواله اړم تور دے مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل اړم تور دے تاسو بوي شوي دته دړه صفائی پکاري ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وخایا چې زه اوبو د پاسه ګرځم اوبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله
پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېره خده به دریاب غاړه ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې ده ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکو دی پیوګر خو ګرځېدو راغی پیر ته وې څنګه چلو پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نیر شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وې زه وې نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه وې نه وې په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري تاسو پوه شوي په خبره دړه صفائی غواړي لغوندې محنت سره که تاو نه لید زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانه ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې ډېر لوی بزرګ قسم ما ته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخه هغه قبر وسمشتا ابل کال زه باجوړ ته تلم چرالم پیورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جی نه وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وی نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغله او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چې را وزر بس هغه تختې اور په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مال ای پردای مال دا په ژوند دا باغ وخت سره پیدا کیږي او کوړان دې نه پیدا یو سوال شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق داغه خپل فرامین دا ویل پکار دی چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که ویخوي خو خبر اخلاص ده او که خوب لیدلی وی نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلائل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نہ که مشکل وی په دې ملک دغه جاهلانو ته مشکل وی چې د چا دین سره رابطه او تعلق نه چا چې دین سره رابطه او تعلق وی اغیتا اس مشکل زکه په دین کې دا څه نشته چې هغه علماء لیکل
لکاغه ورځه 400 کی او ډیر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکړو د مولانا روم د کتاب شرح ده مولانا روم یو شعر دی چې بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند مولانا وی چې تو واورا چې د شپېلې دا आवाज چې دی دا څه شی یا دا شپېلې وای څه اوس د مولانا ذوق ګوره ذوق ته شپېلې څه پوهیږو یا شپېلې څو غږی پکې ټپې وای څوک پکې غزلې وای څوک ریډیو کې شپېلو نو ذوق ته په دا پوهیږو که مولانا روی نا بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق وی د شپېلې د आवाज چې دی دا په حقیقت کې د شپېلې جړا ده شپېلې جوړیږي عام طور د درمې نه نو دا شپېلې په دې आवाज کې پاغه خپل د درمو وطن پسې جاړي چې خدایا زې आवाज دا خپل زنګل نه ولی جدای ما او دلته د خلق په لاس کې لوبې دا د مولانا روم تخیل ثابتای دا شی چې زمون روح جدا شه ده او بدن جدا شه بدن بوي روح به پکې نه دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې موکته چې پاره لاره څوک تیرې دی نشي پاره لاره چې ګورې لري او کلمې پرتی دي کمیټه والا او تفته نشي ملک د بوی په لپیټ کې دی د کمیټه لاره یې نشته لاره بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کیږي نو هلته لاره یا چواړیانو لڅه ورکي چې ګن پیوچل خیر مونږ نه څه زیاتی شي نو بل کار پیو کو کنه دین نه زیاتی کی نو دا بدن دے روح ته لری کا بیا به بویونه کړي روح پکې دے سړی په خوند نه مړي روح ته لری کا نو روح جدا شه دے او بدن جدا شه بدن جوړ دے د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغله دے د عالم ارواح عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کاله مخکې تر قیامت چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کاله او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې داغه د راشن بندوبست شوی د رزق بندوبست اوس سړی به کیا پیدا کیږي قیامت کې او داغه د رزق بندوبست لکونه کاله مخکې شوی نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې خاوره ده اور دی او بدی او هوا ده دې ته عناصر اربعه
روح د عالم اروان راغه په دې بدن کې پوکواله شو سړی ګرځي خبره اترې مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبره خندا او جړه په دې تاسو پوهیږئ نه د انسان دا جړه او خندا او خبره دا په حقیقت کې د روح جړه ده په عالم اروا پسې چې خدای سب پاک ځای کې اوما او را دې وستم دې پلیت تنور کې دې نه ایسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شه د عالم اروا در سره دا پلیت کارونه ولې کوي غلط کارونه ولې کوي تاسو خیال را نو عرض میں داو چې علماء داسې نقطه نشته چې هغې باندې بحث نه یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بر گورنر صوبې ته لاړ شي د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی هغه دلته د گورنرۍ کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي که کولی شي خبره کوي زمونږ امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت که هلته به دی د هغې حکومت تابع امیر المؤمنین مې ځکه ووایي چې زمونږ د ملک ډېر مولیانو دا خطاب هم ورکړی دا مې داسې وویل لکه یو مولا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د مونځ او دس نو بالکل به نه مونځ کولو نه به اودس کولو خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به مال راوړو امید دی چې خدای به بخلي نو زمون خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي تاسو په دې اخبار کې اسې اخبارونه خو ټول ګورئ هر یو سار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس پوهېږي که نه پوهېږي د اخبار کې تاسو وګورئ د هر ملا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکې لیکلی علامه زما عزیزانو علامه دی وخت کې په ټول پاکستان کې پنځم نشته پنځه علامه دا صفت د هغه عالم دی چې په یویشت علومو هغې ته عبور وي او دا یویشت علوم هغه ته داسې وي لکه دا تلی نو په ټول پاکستان کې علامه پنځم نشته په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانې حضرت العلامه یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټري وایي اوس بس تاسو په مخ کې حضرت العلامه پلانې به تقریر کوي علامه ټکي نه چې څنګه نخره جوړه ده زمونږ په ملک کې داسې امیر المؤمنین ټکي نه نخره جوړه ده زمونږ په ملک ما په خبره پوهېږئ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق امیر المؤمنین عمر فاروق امیر المؤمنین عثمان ذی النورین امیر المؤمنین علی مرتضی امیر المؤمنین داخل زما عزیزانو عرض داو چې دغه شعر په ضمن کې علامه بحر العلوم لیکلی دي چې مولانا روم به یسمع رباب به اورېده اوس رباب مونږ هم اورو تاسو یې اورئ مولانا روم به رباب چې اورېده نو بشنوز نه چون حکایت میں کند وز جدائی ها شکایت میں کند
اغا رنگ مد نظر به اوریده او تخیل او توجه به اغا وا. اوس خو تاسو کلو کې منګي او رباب چې غږوي یا پرون میلو تراغلی وي یا په دې لارو سواره وي نو څم کول په میلو کې مڅ او کم بخت دا د دنیا څخه پیکاوړو تراغلی دا دومره مګي چې پکې مرداري د غړو پټیمانو کې داغه هغه امرسي او زلوبو تراغلی وي او بدبخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی ما ته اجازه تو کې لک سیل وکم هغه ورته بچیا د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله. مسلمان دنیا کې سیلونو ته نه پیدا نه عیاشه او لوفرای ته پیدا. زه تاسو ته په ایمان وایم چې په ټول کال کې د اختر په دې 2-3 ورځو کې چې زه څومره تنګ ما دومره په ټول کال کې نه بالکل پړمی تیاری کڅوک لاس را کوي غاړي الکه غاړي وته څه مطلب در غاړي بوزي یو سر بداستی کوي لا دا شیخان بعضی بدر غاړي دي دا دې پټو پونو کړي نو د دې د دروغو سوال نه اوس ما تاسو تدار سکولو چې توبه وای څه شيتا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التوبه الندامه. توبه دې توای چې سړی په خپل ګناه باندې خپېمان شي. ګناه دې وکړه او په ګناه باندې ګویا خپېمان شوي دې ته توبه وای. په دې باندې ډېر دلایل دي د قران او د حدیث پر اړه کې. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسه او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسه. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغلې دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسه. ا شیخ ته منډه کړی دا ورته ظالم استا توبه کمزه کې قبلی ورکش مخنه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا. ا شیخ نیم دا سټوالو مړی پلار روان دی نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې وسو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباس. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. اوس دې مقام باندې یو سوال دا واردېږي چې قتل چې دی دا حق العبد دی نو پردې حق چې دی هغه خو خدای نه معاف کوي چې تر څو پورې هغه سړی ورته په خپله معافي نه کوي. نو په توبه باندې به ګویا قتل څنګه معاف شي. علما لیکي چې دا بدارنګ معاف کیږي چې الله وغواړي د چا د توبې قبلول
نو دغه ستا باندې چې د چا حق دی دته به په جنت کې یو ځای وښي دی به تقاضا وکړي چې یا الله دا ځای مال راکړه نو الله به ورته فرمایي چې دا ځای به اله درکم چې دې سړي ته معافي وکړي نو دی به وایي چې یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دغه ځای راکړه الله به دا رنګ جوړ کړي سړي دپاره او دی به پې معاف کړي نو عرض داو چې انیکانو ورته ویلي چې د الله رحم چې دی هغه ډېر وسیع دی قرآن کې راځي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے پیغمبره د خپلو بندگانو ته ووایه چې تاسو په خپل ځان زیاتی کړي دي نو لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه مه امید کېږئ ار څومره بد او زیاتی چې در نشوي دي نو د الله د رحمت نه مه امید کېږئ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي نو ټول ګناهونه سړي ته معاف کړي ځکه چې الله بخونکی او رحم کوونکی عزیزانو په قیامت کې به یو ځلې دا بازار مو لګي چې په یو ادا باندې سړي ته معافي وشي نو الله به اعلان وکړي چې دا سړی چې دا ما معاف کو اے ملائکو د ګناهونه ولټوي چې څومره ګناهونه یې کړي دي هغه ټول ورته په نیکۍ بدل کړي په دې مقام کې علماء شارحین لږ متردد غوندي دي چې ګناه په قیامت کې څنګه په نیکۍ بدلیږي ما په خبرو پوهیږئ ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي عزیزانو ګناه به او په نیکۍ به بدل شي یو پروفیسر ما نه تپوس وکړو تقریر کې ما چرته دا خبره به اورېدلې وه چې ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي نو ما ورته ویل زه به تا ته دنیا کې وښیم چې پلیت شی به پاکیږي په تبدیل د جنس سره پلیت شی چې وي هغه پاک شي وی دا زما عقل کې نه راځي مال دومره خو به د عقل کې راځي چې غنم چې څه وخت کې وکري نو هغې له سره ورکوي دا سره تاسو وګورئ دا تمام د بني آدمو غل دي وی که نه سره معنا ډیران دا سره غل دي او دا غل چې دی هغه غنمو له ورکي نو دا سره چې د خاورې سره مکس شي نو د دې سره اجزا هم د دې غنمو په بوټي کې نه نوځي او د هغه سره په برکت د غنم بوټي ترقی کوي نو دا بوټي چې ترقی وکي نو هغه اجزا د سره په دې غنم کې گویا کې حلول وکي او پکې نه نوځي هغه غنم بیا تخوري کنه چې د چا تربیت په غلو شوی سوچ کولو آی ویل والله اوس پوه شو طالبان وایي چې چرګ نه خورم ولی وی الانسان یاکل الدجاجه انسان د چرګ غوښه خوري او الدجاجه یاکل القزره او چرګه چې دا غل خوري نو الانسان یاکل الدجاجه دا صغرا شوا والدجاجه یاکل القزره دا کبرا شوا نتیجه سره وته الانسان یاکل القزره انسان غل خوري چرګه انسان چرګ خوري او چرګ غل خوري نو نتیجه دا راوته چې انسان غل خوري د دې چرګ زمونږ د دې بدن تربیت په خوراک کیږي کنه کیږي خبره کوي
د دې بدن تربیت په څه کېږي؟ په خوراک کې. وګوره کم ماشوم لا چې ښځه ته ورکي، ښځه 2.5 کالو کې دننه د دې ښځې په تمامو زامنو دا جنای حرامه ده که نه ده؟ او که دا هلک وي د دې ښځې ټولې لوڼې په دې هلک حرامې دي که نه دي؟ ولې؟ ځکه چې د دې ښځې د دې یو ساس کې پیو نه د دې ماشوم بدن تربیت وکړو، نو گویا د دې یو ساس کې پیو په عوض کې دا ماشوم د دې ښځې د بدن جز شو. دا داسې شو لکه د دې لور یا د دې زوی. نو خپلې لور او خپلې زوی باندې خپله خور روانه ده، دغسې چې پی وله ورکي هم پې روانه ده، ځکه چې په دې رضاعت سره د هغې د بدن پرورش په دې ساس کې باندې وشو. نو دا د دې ښځې د بدن جز وګرځېدو، نو خپل د بدن اجزاو کې یو بل سره نکاح جایز نه دی، نو لا محاله هغه ماشوم سره د ښځې د لور یا د زوی نکاح جایز دی. دا مې دې پورې درته ووي چې د غنم تربیت په سره کیږي، او سره چې دا د انسان ګندګي ده. اوس چې الته جنس بدل شو، هغه سره بوټی شو او بوټی غنم شو، نو غنم مالا خوراک روا شو ځکه چې جنس بدل شو. بل دا چې اکثر لره حکم د کل وي، ته چې روان نیر کې متیازې وکې، اوس پکې متیازې وکې هم د دغه ځای نه او بس کېنو سکل روا دي که نه دي روا؟ خدای خبر که پې پوهېږي. اوس تلاو دی لس په لس ګزه داسې لس او ولاړې اوبه دي او لس په لس دي. د دې ولاړو اوبو چې لس په لس حکم یې په شان د جاریو دی، الته پکې متیازې وکړه، الته هم د دې تلاو نه اوبه څکل روا دي که نه دي؟ وجه څه ده چې اکثرو لره حکم د کلي، نو لږه پلیتی پکې ورغه او اکثر پلیتی دي، نو گویا حکم د کل شو، اکثر پاکی دي. نو عرض میں داو چې په تبدیل د جسم سره تبدیل د حقیقت راځي. نو عرض میں داو عزیزان چې الله وغواړي نو ګناه په نیکۍ بدل کړي. نو ګناه په نیکۍ څنګه بدلیږي؟ مولانا روم لیکلی دي چې یو ښځه او خاوند ډېر غریبان، دا یې واورېده چې زمونږ د دې ملک بادشاه له چې څوک تحفه او ډالۍ یوسي، نو بادشاه والا ډېر انعام ورکوي. نو د ښځې خاوند ته وایي چې سړیه تم څه تحفه د بادشاه له یوسه چې څه انعام درکړي، ډېر غریبان دي. نو بادشاه د ښځې ورته چې دا ووایي، نو میړه ورته وایي چې ښځې زه خو د خدای سپېره یم، نو ما سره څه تحفه ده چې بادشاه له یوسه؟ ویل سړیه نور څه خو نشته، خو دا باران شوی دی او دا ډنډې دي ډېرې ښایسته اوبه دي پکې د پشکال، دا به درته منګي کې واچوم او بادشاه له یوسه. د پشکال د اوبو د ډنډو نه منګیا ولا ډکو، خوله یې ولا وتړله او بادشاه د یو میاشتې په مزل باندې لرې و. ښځه ور سره ووته او میړله یې منګیا ور په سر کو او د خدای په امان یې ورته وویې رسخت یې کو، دا تې واپس کور ته راغله. چې واپس کور ته راغله نو او داسې وکړو، مصلی یې واچوله او په 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړل. مولانا روم وی چې زن مصلا باز کردا از نیاز، زن مصلا باز کردا از نیاز،
رب سلم ورد کردہ در نماز زن مصلا باز کردہ از نیاز رب سلم ورد کردہ در نماز خزی مصلا واچولا پمانزہ ادرے دا پمانزہ کی دعا کئی رب سلم ورد کردہ در نماز اے پروردگارا خاون میں د یو میاشت په مزل باندې بادشاہ لا توفه روانه کړه خدای صحیح سالم اورسه او په ډکه منګول راولا خزه دعا اوس دا توقع مونږه د خپل خزو نه نشو کوله چې مونږ چرته دا سره روان شو زمونږ خزه په نفل ودرېږي او دعا به وکړي چې خدایا خاون میں دا یقین ما ته د خپل خزونه نشته او بیا د پاکستانو خزونه تجربه وکي او خزه توای چې خزه ز دوبه تلاړم مزدورای پسې تتیوزاو یو 10 منټه بعد بیا کور تراشه دا خزه دی وګوره چې په ګډې دو به یو کپ مانځه بناسته دا سملک دی دا ملک دی په دې ملک کې تصور مکوا چې یا به سړی چرته د انسان په شکل وګوره او یا به خزه چرته د انسان په شکل وګوره دا تصور مکوا دا دومره شرمېدل او لچر او بے حیا ملک شو چې الله دې امان راکړي وختي چارته یو چټ راوړو اخبار پیس یو سړي بیان ورکړی دی چې سوشلیزم زما ایمان دی او سوشلیزم زما دین دی نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دادا چې دا ګناه د دې سړي نه ده دا ګناه په ملک د ملک د حکومت ته او د ملک د قانون ګناه ده کله دې ملک چرته د سړي د زوی حکومت وې او د انسان د بچو حکومت وې او د ملک حکمران طبقه کې انسانيت وې نو زبر د ملک سربرایم او زما ملک کې زما د ملک اخبار با د کفر بیان څنګه ورکی سوشلیزم کې ایمان شته نو سوشلیزم ستا ایمان څنګه دی ایمان خو اول دی خره نه خلا پرتګه نه باری ته وګوره چې ته خو اول د ایمان تعریف وګوره چې ایمان وای څه شي ایمان په عربی کې تصدیق ما جاء به النبی توای پیغمبر چې کوم قانون د خدای نه راوړی دی پاغي یقین کول دې ته ایمان وای نو ته چې سوشلیزم ته ایمان وای بې ایمانه ته ایمان وای داس عقل اوس دا سړی چې راونی سي سرلان دی خپل پاسه زوړن کې او ورته چې اوس ته ایمان دی لکه تماشا د ځانو تو وګوره چې د ایمان اوس سکی د ټیزونه بیا وګوره خو ملک بے حیا او دوس ملک دی او سوخت مزدست صرافان جوہر ناشناس قیمت خرمہر را بادر برابر میں کند و اس و ظلم لاسونو دا جوہریانو چې د جوهری په دکان ناشته او نظر نشته روم دی نو د کنجي کې قدر د لالو گوهر سره برابر دی رحمان بابا وی چې په بازار د نابینا او جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو دی
په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو 300 کاله په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو دانن ستا په ملک سال دی تاسو ورشي د جمعې د ورځې د هر یو د اخبار د منځ وګورئ چاته چې دوی مخزین دي که څه بلا ورته وایي د ملک د ښځو فوټوان پکې وګورئ تصویرونه پکې وګورئ هغه ګډېده او هغه ډانس پکې وګورئ دا اخبارونه مونږ کور ته یوسو زمونږ لونه او زمونږ ښځې دا بیا ګوري هغه ښځې هغه جامې هغه شان او شوکت ګوري او زمونږ ښځې چې مونږ ته وګوري او د ګیرو ته مو ګوري او د شډل پډل ته وګوري او چې کورې وران شه چې وران دا څه په خره وړېدلې ما دا ستاسو ملک بیا دا پیښور دا شرمېدلي د بې حیا بچي د هندوستان نه یو اداکار را روان دی څه نام یې ده ها څه نام یې ده ها دلیپ کمار وګوره دا وګوره د هندوستان نه د سینما یو اداکار را روان چاته چې بالفاظ دیگر یو دم را روان د ملک لوی لوی معززین لوی لوی شریفان لوی لوی باعزت باوقار خلق داغه د پاره اوس نه بیانونه ورکړي چې داغه د راتلو طریقه به څه دعوت ولا چا ورکړي چې راشه دا بم چرته په اخبار کې نه اوریدلی چې د کعبه امام ته د پاکستان حکومت دعوت ورکړي چې راشه لیدلې ای چې راضي په خپل راضي د هندوستان یو اداکار تا ستا د پاکستان حکومت دعوت ورکړي چې راشه نو په د چې کومې پیسې به راټولئ و هغه پیسې به مونږ په یتیمخانه کې لګو بیا نه تاسو به وګورئ په صوبه سرحد کې چې هغه کتوله به څومره ښځې ځي او د هغه کتوله به څومره سړي ځي وایه دا شرمېدلي دي که نه دي دی ته دا مو وایه خدای دې طوفان نوح په دې راولي چې تباه و برباد شي دې نه بعد دې خلقونه دا توقع کول چې دا به چرته د سړي زامن شي یا دا به انسانیت زده کی چې د کم قوم مزاج دای د کم قوم عقل دای فهم دای چې داغه ټول اجزا دم ته پلار هوارولو باندې صرف کیږي هغه هم څه قوم یا هم څه خلق خدای چې سکه ډیر خک هغه چې سکه مونږ سره چې سکه ډیر خکی مونږ کې زیاده مونږ د دې اهلی کپ بمونو الوزو کرا کټه را باندې را غورځيږي کيو بل اولو سره پتا سو د بنی اسرائیل عذاب نه دی نازل فقتلوا انفسکم بنی اسرائیل ته وویل شو چې توبه بم ال قبليږي چې تاسو خپلو کې یو بل مړ کړئ نن موږ خپلو کې یو بل وجنو کنه ستا توبه نه قبل په توبه ته پوهیږي نه نو چې د کوم ملک د حکومت بیا هغه حکومت لا
چې کم خلق کار کوي داغه حکومت وزیرانو لا په اخبار کې وګورئ زرګونه خلق ناشتي او داغه درفشانی او تاسو وايي په ایمان په دې تمام پاکستان کې د یو وزیر تقریر د دې قابل دی چې څوک یې واوري د جنیجو تقریر د دې قابل دی چې تی واوري د ضیاءالحق تقریر د دې قابل دی چې تی واوري صحیح معنوں میں د دې قوم دا ملای لو چې ورځ تیریږي وې زاغان کې ناست په سر د سر وې تو تیان ته لاندې د ځان ورونه کوي زاغان کې ناست په سر د سر وې تو تیان ته لاندې د ځان ورونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې ناست په سر د سر وې تو تیان ته لاندې د ځان ورونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي نن رزله د زمانه هغه خلق دی چې کوم رزله او د زمانه ته لارې اواري لارې ورته برابرې لوی رزیلان دغه خلق ستاد ملک دا کنجر او دم مزاج خلق وګورئ د چا وظیفه چې شپه او ورځ ټلویزیون قتل دي د چا وظیفه چې شپه او ورځ سینماګانې قتل دي د چا وظیفه چې شپه او ورځ وی سی آرونه قتل دي دا دم مزاج خلق به تاسو وګورئ چې د دې حشر بچي د دې انجام بچي قیامت کې به یو ډله داسې وي چې د قبر نه راپاسي نو د خپې به نه او لاسونه به هم نه او پسترګو به مړون دي په غوګونو بم کون وي یو ګلوله غوندې به داسې رغړي او شام ته به رواني الله ته د حساب دپاره یا ربا دا کم خلق دی و به دا هغه خلق دی چې په دې خپو به کنجرتوب او ډمتوب پسې ګرځېده په دې سترګو به ډمتوب کتلو په دې غوګونو به ډمتوب اورېدو دا خلق حدیث کې راځي لا يجتمع امتي على الضلاله فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهي کیږي که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زمانه بیزار دا څه خلق دی د دوی ودونه وګوره د جنې پلار جواب را لیږي د الک کور ته او مور کچنه جواب را لیږي چې زما د لور جنگ چراولای ک بند پکې نو ډولای بنه درکو دا د جنې مور هغه په هډم وای اندازو ک چې د جنې مور تقاضا کوي چې راځي پډم توپ برازي نو د الک مور خو غریبه ګرمه نه ده بیا پکې دا د شاخه تاخه زامن چي دي دا تماچ کولای پیدا کړی او ټوپک او کلاشن کوپ زمانہ ده په پردي واده کې هیڅ کور دی اوران شچ اوران دي تاسو خدای هلاک کا د سړی ته په ځای کې خو باندې ورنکې د مور واده دي که د خور واده دي چې کلاشن کوپ دې پکې او چلولې نو دا خدای تبا کړه قوم دی ان شاء الله حشر به ګوره انجام به ګوره
چې د دوی حشر بدای چې دی په قیامت کې د سپو په صف کې ولاړي، د کنجرانو د ډمانو د رزیلانو په صف کې به ولاړي. د دې خلقو انجام وګورئ. تاسو وګورئ دوی ته مرګ الله د سړیتوب نه نصیب کړي. سړیتوب په ځای کې دوی نه مړ کړي چې ګورئ د سپي په شان مردار پروتي. مرګ ورته الله د سپو نصیب کړي. داغه وجه دا ده چې د دوی اراده او ټول عزایم چې دی هغه مفسد دي، پلیت او مردار. زما عزیزانو تمام کوي د دې خبره. دا خمرګ او توفیق د توبه الله هغه قوم ته نصیب کوي چې داغه اراده پاکي وي، اراده خیر. د چا اراده پلیتی او مرداری وي هغه ته خدای توفیق نه ورکړي. هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وي چې اوس مې اراده د توبه وکړه، ولا هغه مخامخ د نیکانو کله ده دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دې روان شو لار کې ول مرګ راغیو ساته قبض ساچ ته وطن د سینه د نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوي چې ما خو اراده د توبه کړې و. اوس مخ کې ته پويګا استا کار چې ساتي وته د رحمت او د غضب ملائکه ولراله. د غضب ملائکه وی چې روح وروسي جین تا سل قتل کړي، د رحمت ملائکه وی د اراده د توبه کړې و مونږ روح علیین ته ورو. د دواړه قسم ملائکه په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای. دا سره وګورئ چې د کم ځای را روان دي ا د قتلونو ځای ترغه ځام لار ناپ کوي، او چې کم ځای ته روان دي تر دغه ځام لار ناپ کوي. کله نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکه دی اوسي، او کله قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکه دی اوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دا نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو، ثابت کله را نږدې کړو. چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح هغه واغستو علیین ته یو. خالی په اراده د توبه به، لیکن چې صداقت سره وي، پرشتیا سره وي. دا څنګه لکه قران ویلي دي چې ان الذين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، ایمان وروړي بیا کافر شي، بیا ایمان وروړي بیا کافر شي. نو دا خلق ته خدای وایي چې خدا سمېږي خو نه، خو ټیک شي. کنه ټیکيږي فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. دسه عذاب بدر کم په خپل ذات مې دې قسمی چې په خپل خدای کې مې دسه عذاب بل چاله نه ورک. عزیزانو داغه گرفت بیا داسي وی، الله دې امان راکړي چې یو ځل دې رونی سي. داغه رانی ولا ډاکټران بدر ته ولاړی، اکسیجن بدر ته لګېدلی وی، ګلوکوسونه به درته خېجولي، رته به ماشينونه لګېدلی وي، او تب الوداعي سلګای وه ته بل جان ته روانه او ډاکټران به دې خورا کوي. امالانه روي چو قضا آیت طبيب ببلا شود، چو قضا آیت طبيب ابله شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. قضا راشي ډاکټر قمقل شي، کومه دوايي چې د فائدې د پاره هغه په منونو درواړی ا دوايي به فائدې وګرځي. اسم نو عرض مې داو چې خزدا خاوند رخصت کو اور اعلی دا په منځه ودرې دا او په منځه کې وای چې رب سلم ورد کردا در نماز
اے الله خاون میں د یو میاشت په مزل لاړو خدای ته صحیح سالم ورسه دعا کول الته چورا سي دو بادشاہ ته اطلاع وشو چې یو سړی د تحفه راوړی ده څه تحفه راوړی ده رائے والی چې بادشاہ منګه په سر د بادشاہ ته ورننه است بچیا څه راوړی دی جماع الجنه د جنت وب مې راوړی بادشاہ ورته سبحان الله د جنت وب انا راوالی منګه ته راواغستو یو میاش چې په منګي کې وب پرتی ته څومره ښه بوی به کړی ولاله ګلاس راوړی بادشاہ ورته د جنت وب دی بادشاہ ګلاس اوس کلو چې وېس کلو چې بادشاہ اوس کلو نو اوس جنې جوړ ډاله څنګه نسکی اوس کوي صاحب ټول اوس کلی کړي نه منلم وېس کړي بادشاہ اوس وای دې سړی ته چې و سړیا په خدای قسم کوم سره خو استاد د اخلاص او د دې توفه بدل شته چې د یو میاشت په مزل تا وبروړي د دې بدل خو په خدای قسم کوم سره خو زئی بوې زئی او دا منګه ورته د سرو زرو ډک کيو وری خزانه ته ولې غلو او منګه ولا د سرو زرو ډک او داسې د دریای دجله په دی غاړه بوزي ورته دا وخی چې دلته دریابونه د اوبو بیږي خبره د اوبو نه وا خبره ستاد اخلاص وا علما لیکي چې د دنیا بادشاہ چې وغواړي نسخه او په سرو زرو بدلولې شي مالک حقيقي چې په قیامت کې وغواړي نو ګناه په نیکۍ نشي بدلول تاسو خیال لرئ دا هغه تردد جواب دی چې قیامت کې به ګناه څنګه په نیکۍ بدلی نو عزیزانو ګناه په نیکۍ بدلول خدای ته ګران کار نه دی نو الله چې په کومه ادا د چا ناراضي شي وای بالکر ګناونه ولټوي او ګناونه ورته په نیکۍ بدل کړي عزیزانو د یو جنازه دي چې د الله د پاره کړي یو جنازه د یو مسلمان نو د یو جنازي قیمت به په هغه ورځ د احد د غرم راولګي د یوې جنازې په یوس کې بستا د نیکۍ په تله کې یو د احد اگر کې خودلې واخر دعوانا ان الحمد لله